تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم په حدیبیه مقام کې پاتې کېدل او د کافرو له طرف نه مسلسل انکار او د مکې د خلکو نه چې نبی علیه الصلاة والسلام یې نه پرېښودلو حرم ته چې عمره ادا کړي. وخت ډېر تېر شولو د هغوی له طرف نه داسې ښه پیشرفت نه کېدلو. نبی علیه السلام د خپل طرف نه یو کس ولیږلو او هغه له یې خپله اوښه ورکړله او ویل چې لاړ شه د هغوی سره مذاکرات وکړه چې موږ عمرې ته پرېږدي. هغه چې کله روان شولو لاړلو نو په لاره کې چې هغوی کوم ماسکر جوړ کړی او کوم ځوانان یې ناست وو او هغوی مسلمانانو د تنګولو دپاره دغلته ناست وو نو هغوی ته هغه اوښ واخیستو اوښ یې وله مړ کړلو او د دې په تیښته باندې واپس راغی او نبي علیه السلام ته وویل دا خو وجلی مې زه خو زه ترې رالم او اوښ یې راته مړ کړلو. نبی علیه السلام عمر فاروق رضی الله عنه ته وویلو چې ته دې څه وکړه ته به لاړ شي او د مکې د مشرانو سره به خبره وکړې. دا یو مشاورت غوندې خبره وه. عمر فاروق رضی الله عنه وویل د الله رسوله ما مه لیږه، انکار نه کوم که ته یې لاړ شي خو زما رایه دا ده مشوره مې دا ده چې ما مه لیږه ځکه زما دا طبیعت هم لږ سخت دی او ما ته راټول خلک ډېر سخت غوسه دي او زما نه د سختیا د وجې نه زه به خبره له جوړه نه کړی شم او زما رایه دا ده مشوره مې دا ده چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه ولیږه. د عثمان یو غټ خاندان دی د امیو خاندان نه دی او بل لاره چې ډېر نرم خوی او نرم مزاج والا دی او د مکې د خلکو سره یې ښه تعلقات هم دي نو که عثمان لاړ شي نو کیدی شي دا خبره جوړه شي. نبی علیه السلام فرمایل دا خو واقعي ښه خبره تا وکړله. عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته یې ځان تیاروه. هغه وایي د الله رسوله بلکل لاړ به شم. ورته ویل چې ته ځې که نه نو ما هدایت دا دي ته به د مشرانو سره خبره کوې کشرانو سره به نه کوې. د مکې چې کوم مشران دي خبرې اترې د هغوی سره وکړه او د خبرو اترو ورته ووایه چې ګوره موږ عمرې له راغلي یو موږ پرېږده چې عمره وکړو. او نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره ځکه تیزوله چې مسلمانان په د احرام کې تنګ شوي وو. یو خو دا وه چې اوبه دومره هلته ډېرې نه وې احرامونه وو او په احرام کې ډېرې پابندیانې وي نو او زیات طور دا وه چې د خلکو په سرونو کې بدنونو کې سپږې شوي ګرمي وه خولې به بهېدلې د هغې په بنیاد باندې سپږې شوي او ډېر خلک مسلمانان یې تنګ کړي وو. نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمانانو دا تکلیف هم کتلو. عثمان ابن عفان ته ویل چې هغوی ته ویل چې موږ عمرې ته پرېږده چې موږ عمره وکړو بس ځو به او د هغې نه پس که دا عمرې ته موږ نه دغه کوي نو ورته ویې صلح به وکړو او د روغې خبرې ورسره وکړو او د اسلام دعوت هم ورته وکړو. وایي چې راشئ مسلمانان شئ موږ په حق باندې یو دا کار به کوي. او بل دا چې دلته به د مکه معظمه کې مسلمانان دي کمزوري دي زنانه دي ماشومان دي او ضعیفان دي او ځینې مسلمانان چې راتللی چې خلکو تړلي وو وهل به یې وله ورکول بل هغوی له به تسلي ورکړي د هغوی سره به ملاقاتونه وکړي چې انشاءالله فتح را روانه ده او لږ وخت دی تاسو صبر وکړئ. ځکه د مسلمانانو په مکه معظمه کې ډېر بد صورتحال و
ډېرې بېعزتیانې به یې ورته کولې، ډېر زیات وهل به یې ورکول، تړلو په کورونو کې خوراک څښاک به یې نه ورکولو. مسلمانانو ته ډېر مشکل و چې کم نه شو تللی، هجرت چا نه شو کولی. او دا 5-6 کاله مسلمانانو ډېره سخته تېره کړله په مکه معظمه کې. نبی علیه السلام ویل د هغوی سره ملاقات به وکړي، تسلي به ورله ورکړي، خوشخبري به ورته واورئ. عثمان ابن عفان رضی الله عنه روان شولو. چې کوم عسکر د هغوی په لاره کې او کوم خلک کې ناست وو، هغه ځوانان وو. هغوی عثمان ابن عفان ایثار کړلو، ته چېرته ځې؟ هغه ورته ویل ستاسو مشرانو ملاقات لرم، نبی علیه صلات وسلام لېږلی یم او د هغوی سره مذاکراتو دپاره ځم. بیا هغوی پرېښودلو، عثمان ابن عفان رضی الله عنه پرېښودلو او دې رشته دار یې کېدلو. هغه ځان سره په آس باندې کېنولو، مکې معظمې ته داخل شولو. مکې معظمې ته چې کله عثمان ابن عفان تللو، د عثمان ابن عفان دا لنګ چې دی په نصف الساق باندې و، دا لنګ یې پورته و، پنډۍ ښکارېدلې. د مکې معظمې د خلکو رواج دا و چې هغوی به دا لنګ په ځان پسې راښکلو. دا د سردارانو، د مغرورو خلکو، د متکبرینو خلکو یو طریقه کار دی. لنګ راښکودل، پنسې راښکودل، پرتوګ راښکودل په ځان پسې، څادر راښکودل یا په ځمکه یي. دا د مغرورو خلکو، د غټو خلکو یو طریقه کار و. سم دی په هغه زمانه کې هم و. عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته یې داسې په انداز خبره له وکړه لکه موږ چې وس کوو، چې هلکه څه وبخور وبخور کوې که څه کوې، که پټي ته ورکوزېږي. یعنې دا ولې دومره دې لنګ پورته دی؟ نو عثمان ابن عفان ته هغوی په دې انداز خبره وکړه چې ګورو دومره غټو غټو خلکو له مذاکراتو له روانې، د مکې د خلکو دا طریقې کار نه دی. دا پرتوګ او پر لنګ مو هغه وخت کې را پورته کړو چې پټي کې کار کوو، وبخور کوو. اوس خو ته مذاکراتو له روانې او لنګ مطلب ده چې لنګ ښکته کړه. عثمان ابن عفان رضی الله عنه ویلو، او هغوی دا ته ولې دا داسې کړي دي؟ هغه ورته ویل دا زمونږ چې کوم پیغمبر دی که نه، دقه پیغمبر دا طریقه ده او د هغه وینا هم دا ده چې تاسو به پرتوګ او لنګ د ګیټو نه پورته ساتئ به، د پړکو نه به یې پورته ساتئ به. او د نبي علیه السلام وینا را چې ما اسفلا من ایزار من کعبین ففي النار، چې کومو خلکو پرتوګ او لنګ د ګیټو نه ښکته یي، نبي علیه السلام فرمایي دقه خپې او ګیټۍ به یې په اور کې وي. او نبی علیه السلام فرمایي چې لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. کومو خلکو پرتوګ چې ښکته وي او ګیټۍ پټې وي، په قیامت کې به ورسره الله پاک خبرې نه کوي، او په قیامت کې به ورته الله پاک ګوري نه، او الله پاک به پاکی هم نه، او الله بوله دردناک عذاب ورکوي. کم څوکو چې کم خلکو په پرتوګ کې او پلنګ کې د هغوی ګیټۍ پټې وي، پړکي پټ وي. تقریبا 100 احادیث دي په دې باندې، 100 احادیث دي په دې باندې چې نبی علیه السلام مسلمانانو ته ویلي دي پرتوګ پورته کوي. چې کم خلک وایي که نه چې زه ځکه نه پورته کوم، دا خو د متکبرینو د وجې نه داسې ده. الله په هغه زمانه کې واقعا د متکبرینو سټایل و. لکه نبی علیه السلام دا خبره وکړه، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله رسول ویل زمانه خو د لنګ په مخه خویږي، زه پورته کومه خویږي. ځکه ابوبکر صدیق د بدن په لحاظ سره ډېر هلکه پلکه بدن یې و. سړی چې ډېر خواري که نه، بیا دا پرتوغاښ او دا لنګ نه راټینګي. او الله رسول زه ښکته کوم او دا پورته کوم او دا نه ښکته کېږي. ویل الله رسول زما نه متعلق به څه وي؟ نبی علیه السلام ته فرمایي ابوبکر ته په هغوی کې نه شامل و. نو دا سړي چې یو خو دې سړی چې ډېر پرتوګ پورته کوي او ښکته کېږي، چې هغه بېله خبره ده. یو د خلکو مستقل تړل د پرتوګ داسې وي چې د هغه د ټیلر ناپې داسې وي چې د هغه ګیټۍ پټې وي. د نبی علیه السلام چې دی په هغې باندې ډېر سخت وعیدات دي پې. د دې نه غټ وعید څه دی چې سړی الله پاک فرمایي، د الله رسول فرمایي په جهنم کې وي. دې نه بل غټ وعید خو نه شي کېدلی، دې نه بل غټ وعید نه شي کېدلی. الله رسول فرمایي نه به ورسره خدای خبرې کوي، نه به ورته الله پاک ګوري، نه به یې پاکوي، او الله پاک بوله دردناک عذاب ورکوي.
او نبی علیہ السلام هغه خلک واپس کړي دي چې کوم خلکو په مانځه کې ګیټۍ پټې دي، په مانځه کې به هم کولاوي، د مانځه نه بهر به مي. زموږ د مسلمانانو پښتنو دا طریقه ده چې به مانځه کې پورته کوو، د مانځه نه بغیر ښکته کوو. نه مستقل خبره ده. په مونځ کې هم اهتمام پکار دی، د مانځه نه بهر مستقل به ګیټۍ ښکاره کوو. به کله ناکله مړه کمګم یو بل ته هلکه څه بخور کوې که که څوک د نبی علیه السلام د سنتو توهین کوي نو ایمان نه به خلاصېږي به. که مونږ پرتوګ نشو پورته کولی نو چا پورته کړی دی په هغه پسې خندا مه کوه، هلکه څه بخور کوې که. دا زموږ د مسلمانانو د پیغمبر د سنتو سپکوالی دی. څوک چې د پیغمبر د سنتو سپکوالی کوي ایمان به تځي، ایمان به پکې نه پاتې کېږي. نو داسې ده چې دا وایي څه ګران کار دی، لکه سړی پرتوګ پورته کړي، دا څومره مشکل کار دی چې سړی ګیټۍ ښکاره کړي. وایي زه متکبره خو نه یم، زه یې ځکه نه پورته کوم. دقه د تکبر دی چې ته نه پورته کوې. څوک وایي زما کې خو تکبر نشته، دغه را پکې تکبر دی که نه چې ته نه پورته کوې. که تکبر د پکې نه خو پورته کړی به دې وی. د نبي علیه السلام سنت دي. خلک وایي ډېر ضرور خبره ده او که نه دومره ضرور ده چې 100 احادیث دي پې د نبي صلی الله علیه وسلم، د دې نه بله کم اهمه ضرور خبره به جي. نو یو سړی وایي زه پرتوګ ګیټۍ نشم ښکاره کولی، دی به ما له بدر له څه لاړ شي، احد ته به څه لاړ شي، دی به جهاد څه وکړي، دی به تبلیغ څه وکړي، دی به لا بله نور که به دنیا ورانوي. نو داسې ده چې دا موږ داسې وړې خبرې شرط دي. د نبی علیه السلام هر سنت د امت دپاره ډېر لوی سنت دي، وړوکې واړه خبرې پکې نشته دی. نو دا د نبی علیه السلام تعلیم دی ښه چې مونږ مسلمانانو اوس خو داسې ده چې د بوټ لاندې به دا پرتوګ د بوټ لاندې کوي، دا به راکاږي. نو بهرحال مونږ څوک پې کافر کولی خو نه شو، کافر مسلمان دی، کافر نه دی مسلمان دی، خو د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ورزي هم کوي. دویم دا ځان د جهنم د اور مستحق کوي. نو بس نور اسلام ته څه نقصان نشي ورکولی، خپل ځان ته نقصان دی. عثمان ابن عفان ته خلک ویل ښکته که، هغه ویل والله په خدای مې د قسمې ښکته کوم نه، ځکه زموږ چې کوم صاحب دی محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پرتوګ د هغه لنګ پورته دی. خلکو پې وس وکړلو، د مکې خلکو پې لنګ ښکته نه کړلو. څومره همه خبره ده. هغه ویل که مذاکرات خرابېږي خو لنګ نه ښکته کړو. د عثمان ابن عفان یوازې پړکي نه ښکاره، دا پنډۍ هم ښکارېدلې، د پنډۍ په نیمه پورې وه، ځکه چې دی راتللو د نبی علیه السلام لنګ دقه شان ته. څومره اهمه خبره ده. دا د صحابه کرامو ته چې کله په دنیا کې د جنت زیري وکړه، د څومره پاک خلک او بیا یې ورته وویلو چې کله د اس نه کوش ولو که نه د لنګ خبره یې وکړه، بیا ورته وویلو ابو سفیان د ځکه دا د امیه خاندان نه و، دوی د خپل منځ کې خپلوان و، هغې ورته وویلو د مکې معظمې مشران ویلی احرام دې تړلی دی او په عمره اراده راغلی، زه ورشه ته خو اول عمره طواف وکړه او سعی وکړه، عمره ته احرام ختم کړه. ویل ته عمره وکړه بیا به خبرې کوو. عثمان ابن عفان په کاره چې خوشحاله شوی وی که نه چې هلکه زه خو به عمره وکړم، پیغمبر علیه السلام نه راپرېږدي، ما خو کار خو وشو. هغه ویل نه وی چې په خدای مې د قسمي چې نبی صلی الله علیه وسلم طواف او سعی نه کړی، تو عثمان ابن عفان څه مجال دی چې د پیغمبر نه مخکې عمره کوي. وی زه به پیغمبر سره عمره کوم، عمره نه کوم. ویل ای خلک ولته ویل کوشه مطاب ته کوشه، عمره طواف وکړه او عمره وکړه، احرام ختم کړ، تکلیف دی. ویل نه. عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بل قرآن حکم چې لا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. سوره حجرات کې الله ویلي دي د پیغمبر نه په عمل کې نه مخکې کېږي. هغه ویل چې پیغمبر عمره نه کړې، زه نشم کولی. خلک ډېر حیران وو. داسې محبت کوونکي صحابه کرامو دا نبی علیه السلام صحابي چې ګورو عثمان ابن عفان ډېر حیاناک صحابي و. نبی علیه السلام یو ځل ابوبکر صدیق او عمر فاروق سره یو ځای ناستو، لنګې را پورته شوې ده، پنډۍ مبارک ښکارېدلې. چا ویل عثمان ابن عفان را روان دی. نبی علیه السلام زر ځان پټ کړلو
او عمر فاروق ته تاسو الله رسوله مونږ سره ناشره پندې مبارک د ښکارېدل چې عثمان راغی ځان دې پټ کړ دا ولې نبی علیہ السلام ته فرمایي الله پاک دې په عثمان رحم وکړي عثمان دومره حیاناک دی چې الله پاک دې حیا کوي د الله پیغمبر به دې حیا نه کوي دومره لوی حیاناک صحابي و عثمان ابن عفان رضی الله عنه او ډېر لوی مالدار هم یو ځلې په تبوک کې چاندر راوړی لویه تیلۍ د شرفو نبی علیہ السلام مخې ته واړوله نبی علیہ السلام فرمایي که عثمان نور اعمال نه کوي بس دا عمل یې پوره دی دومره لوی اخلاص والا خلک بهرحال عثمان ابن عفان رضی الله عنه مذاکراتو له لاړلو هلته او باقاعده مذاکرات هلته شوي دي بیا او د هغې نتیجه هم ښکاره شوې ده د دې سیرت د دې خبرو تذکره هم دې وجې نه کوو زموږ په زندګۍ کې د نبی علیه السلام مینه محبت هم وي د هغه اتباع او د هغه پیروکاري هم وي او په وړو وړو خبرو باندې په کمزورو کمزورو خبرو باندې زموږ د زندګۍ نه چېرته د پیغمبر مینه او د هغه سنت او د هغه طریقه زموږ زندګۍ کې پاتې نه شي زموږ په زندګۍ کې خیر نشته اطمینان نشته خوشحالي نشته د هغې بنیادي وجه دا ده چې زموږ د دین سره مینه نشته دی د الله د رسول سره مینه نشته دی او د هغه د سنتو باندې عمل نشته دی د نبی علیه السلام سره مینه ساتل د هغه په سنتو عمل کول په نصیب ورته کول کومې ګران کار دی لکه ګران کار خو نه دی او دا د انسان ښایست دی ګورې ښه دا سړی بدي نه ښکاري زما د پیغمبر سنت زموږ لپاره ټول نه خوبصورتي خبره دا ده زموږ د پیغمبر سنت ادا کو دا پړکي ښکاره کو ګیټۍ ښکاره ګورئ اوس یو پیشن راوتی دی کله چې اوس بدل شوی وي څه وخت کې داسې و چې د ښځو به دا پرتګونه پورته کړي دا پنډۍ مې ښکاره کولې یوې ښځې م نه ویل چې بدې ښکاره ما ټولو ښځو جنکو دا کم پیشنونه والا وو دا چې کوم داسې غټ غټ خلک وو یوې ښځې چې دی هم دا ټولې پنډۍ ښکاره چې هېڅ چا هم نه ویلو او سړو پرتګونه راښکل یوې ښځې چې تا ویل چې بدې ښکارې ولې دا پرتګ پورته کړی دی موږ ته به هېڅوک څه نشي ویلی د پیغمبر په سنتو باندې څه نه څه پیروکاري پکار ده الله پاک دې موږ د نبی علیه السلام اطاعت نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا